یا الله زه خو به د ولږې د لاسه مړ شم، نه نشه میلاویږي او هوټلې بندې دي، روټۍ هم نه میلاویږي. السلام علیکم. جی وروره ولې؟ څه ورځې مخکې ستاسو د کور نه غلا شوې وه. او جی شوې وه. جی هغه ما کړې وه. څه؟ جی واپس یې درکوم. ستا د کور نه خو ما غلا کړې وه. 5مه ورځ د سونه مې خرڅم کړه، خو بازار بند دی، نه نشه میلاویږي او نه روټۍ میلاویږي. د لوږې د لاسه او د نشې د عادت د لاسه خو به زه مړ شم، خو د خپل ضمیر زه د دننه نه ملامت کړم چې دا زه څه کوم. دا کمه پیسه چې غلط کار دا زما په لاس کې ده، خو سکون پکې نشته دی. ما ته داسې ښکاري په دې دنیا کې چې دا کم مصیبتونه راغلي دي دا زموږ په شان د غلط خلکو د لاسه راغلي دي. که نن سبا ته وګورې په ټوله دنیا باندې د کرونا په نوم باندې یو مرض مبتلا شوی دی، خو زه دا خپل اعمال او دا غلا او دا نشې پرېږدمه، په صحیح لاره باندې روانېږم. دا ستا روپۍ دي، دا والا خو 50,000 پکې کمې دي، او زه تا سره دا واده کوم چې له به یې راوړم. بس هغه درته ما معاف کړي. اوس یو بل دی، د هغې نه هم معافي غواړم. دا ورسره کېده چې ورته په کار به دې راشي. اوس ته دې ضرورت نو، د هغه رب ضرورت دی. کو پالنے والے مشکلوں سے نکالنے والے میری ہستی سوار دے مولا، سب کی ہستی سوار